او څنګه چې مووی چې دا اکثر تاریخی دروغ دی نو دای متعلق احسن الفتاوی کې رشید احمد لدھیانوی رحم اللہ یوزے کی لکھی اوئی نیز یہ رونے رلانے والے واقعات جو ان مہینوں میں سنائے جاتے ہیں اکثر غلط ہیں، اس لیے اس کا سننا تو ویسے بھی ناجائز ہے۔ اور بیا وہی واقع شہادت کی صحیح حقیقت کا انکشاف ناممکن ہے چې دا واقع څنګه وا د دې صحیح معلومات نشي کې، دونه تاریخي دروغ پکې ګډ شوي دي چې د صحیح او د غلط پتہ نه لگی، حتیٰ کہ بظاہر معتبر و مستند کتابوں میں مندرجہ تفاصیل بھی قابل اعتماد نہیں۔ تر دې پورې چې وای مستند او معتبر کتابونو کې امدا واقع لیکل شوی د خو بیا هم په اعتماد نشته۔ وجه سره وجه دا ده چې کومو کتابونو واقع کربلا را نقل کړی ده دا غټولو بنیاد اصل کې یو کتاب د مقتل حسین چې هغه ابو المخنف لوط بن یحیی لیکلی دی، هغه پراویانو کې یو دروغجن او دروغګو راوي دی، چې لیکلم دی د واقع کربلا نه 100 کاله بعد لیکلی دی، 100 کاله بعد دا کتاب لیکل شوی دی، خو هغه پچا حواله نه ورکوي، دراوی نوم نه اخلي چې ما د پلانکي او هغه د پلانکي نه اورېدلی دي، بلکې داسې لیکي ته وایي چې دی په دې واقع کربلا میدان کې خپله ولاړ دی، یعنی بې سنده خبره۔ او بیا وروستو د تاریخ کتابونو هم د مقتل حسین د ابو المخنف په روایت دا را نقل کړي، دا د دې د سند حال او حیثیت دی وجې نه دا واقعات تاریخی دروغ دی۔ بل خبره هغه احسن الفتاوی کی رشید احمد سیبلی کی اکثر روایات آپس میں تضاد عقل و اصول شرع کے خلاف ہونے کی وجہ سے یقیناً غلط ہیں، اور بیا وہی جگرگوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والوں نے اپنی شقاوت پر پردہ ڈالنے اور حقیقت کو مسخ کرنے کی غرض سے جھوٹی روایات وضع کرنے میں اپنی مخصوص مہارت سے پورا کام لیا ہے۔ وہی حسین رضی اللہ عنہ شہیدم کا پخپلا او بیا داسې دروغ واقعات جوړ کړه چې حقیقت پټ شي، مړم که پخپله شهیدم که، او اوس وایي های حسین۔ خبره اوس دا ده چې واقع کربلا د حسین رضی الله تعالی عنہ دا تلل دا جنگ چې کم تاریخ وای دا د څه جنګو، دا د کفر او د اسلامو، عام طور شعرونه هم دا ویلي کی چې وای اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دا غلط خبره، کربلا نه پس اسلام نه زنده کیږي، ولی د کربلا جنگ او واقعات د کفر او د اسلام ونه ادنه د کفر او د اسلام نه څنګه په اسلام جم دی؟ اسلام جم دی کیږي د بدر نه بعد، د احد نه بعد، د تبوک نه بعد، د حنین نه بعد، د فتح مکې نه بعد۔ یو وجه اول خو حسین رضی الله عنه جنگ لتلی نه دی، دویمه دا ده چې که چرته دا د کفر او د اسلام خبره وه او دغه خلاف جهاد له پاسېدلی و نو یوازې حسین رضی الله تعالی عنه دغه وخت کې نور صحابه موجود، بل یو صحابي هم نه پاسي، که څوک وایي نعوذ بالله صحابه کرام یریدل، هغوی د یزید نه یریدل، هغوی د روم او د فارس سره مقابلې کړي دي، ټوله دنیا د عربو یو طرف ته او چند موټي برابر صحابه کرامو هغوی توره راغستې ده او میدان کې ولاړ دي، یزید څه دی چې د هغې مقابلې نه یریږي یا نه روز، خو نه جنگ د کفر او د اسلام نه دی، بلکې د حسین رضی الله عنه خپل رشته دار عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د تره زوی دی او ته مینت کوي کوفې ته مزه،
او خامخا که بیا زیم نو بچی او ښځې ځان سره مه بوز. هسې تپوس کو جهاد له چې څوک ځي ښځې بچي بوزي ځان میدان جنگ ته څوک بچي بوزي؟ او حسین روان دی بچی روان کړي، معلومیږي دا چې جنگ له نه ځي. دغه رنګ خپل رور دی محمد الحنفیه د علي رضی الله عنه زوی دی او د علي رضی الله عنه د بلې ښځې نه پیدا دی. هغه محمد الحنفیه ولا راغلی دی ورته یې وروره زما کوفي ته مه ځه. د کوفي خلک دوکهباز دغاباز خلک، پلار سره یې دله دوکه کړې ده، ورور سره یې کړې ده، تا سره هم کوي. سوال لا دی ولې ته؟ نو ما د کفر اسلام جنگ خو نه دی، ټول صحابه ناست دي او دی ځي او بلکې نور ورته وایي مه ځه. ځکه ته چې کله معاویه رضی الله تعالی عنه د اسلامی ریاست لوی خلیفہ مستحکم حکومت اتفاقی امیر او خلیفہ دی، چې کله آخري عمر شو صحابه سره مشوره وکړه څوکم دقه سې پرېږدم هسې نه امت اختلاف کې نشي، لکه د عثمان رضی الله عنه نه بعد چې اختلاف کې شو، او که نه څوک ولی عهد مقرر کم. صحابه کرام هم مشوره ورکړه، مغیره ابن شعبه رضی الله عنه هم ورکړه ولی عهد مقررول غواړي ځان نه بعد نائب، ورنه هسې نه د عثمان رضی الله عنه حالت په امت راشي، د شهادت نه بعد امت کې لوی اختلاف پیدا شي. او ابو بکر چې کله وفات کېده او عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېده نه هغوی د امت غم کړی چې اختلاف انتشار پیدا نه شي، تم غم وکړه. نو هغه د حج په موقع راغی صحابو سره مشورې وکړې، ورته یې ویې دغسې راته بعضې وایي او زما زوی یزید یادی چې دی ولیعهد. دا یې وجه هم دا وه چې اصل کې د قریشو نه بغیر په بل چا څوک نه راغونډېدل، ټول عمر په جزیرة العرب کې د یو حیثیت مقامو په بل سړي خلک نه راغونډېدل، انتشارو. نو ستا دا زوی قابل دی، په سیاست پوهېږي، په دې به د امت راغونډ شي. صحابه کرامو په مشوره دا کار کړی. خو د حسین رضی الله عنه موقف دا و چې ټیک ده دا به تکړه سړی، خو د ده نه لوی غټ خلک شته، صحابه کرام موجود دي. دی صحابي نه دی، تابعي دی، د معاویه زوی دی رضی الله عنه، صحابي نه و هغه. معاویه صحابي دی خو یزید صحابي نه دی. نو نور صحابه موجود دي، نو د صحابو کې د یو کس نامزد کړی شي او خلیفه کړی شي. صرف دقه اختلاف رایه ده. چرته د حسین رضی الله عنه په بیاناتو کې د اهل سنت هم او د اهل تشیع هم د شیعګانو کتابونه کې چرته د حسین رضی الله عنه بیاناتو کې دا نشته چې یزید کافر دی، زانی دی، شرابي دی، دا دی دا دی، ځکه یې نه منم. نه، صرف دا چې د ده نه اوچت بهتر شي. صحیح خبره چې د یزید نه صحابه کرام بهتر دي که نه دي، خو لیکن اخوا پیښه دا وه چې بل چا کنټرول نشي کولی، سیاسی حالات بعض اوقات سیاسی مسلې وي بعضې، بس مجبوری شي. نو بهرحال دا یو موقف. دغه وخت نه چې د ده د رایې نه خبر شو نو کوفه کې منافقان قسم خلک ای خطوط لیږل شروع کړه چې تراشه خلق په انتظار دی او ستا په لاس باندې بیعت کوي او ستا مونږ ډېر قدر وکړي، احترام به وکړو، ته راځه مکه مدینه پرېږده مونږ سره کوفه کې اوسه، ځکه ستا پلار دلته و، ورور دی دلته و. دې شي حسین رضی الله عنه روان کړی دی. حسین رضی الله عنه کوفې ته ته، حسین د یزید خلاف جنگ لنت. خبره اصل ده. بله خبره بیا جنگ نه دی شوی کوفه کې، کله چې دی روان شوی دی کربلا میدان ته رسېدلی دی، هغه طرف نه حکومت خبر شوی دی. یو وفد، سرکاری وفد د ابن سعد. ابن سعد بیا د حسین رضی الله عنه رشتہ دار دی، په رشته کې ماماخیلو کې راځي د نبی علیه السلام په نسب. نو په رشته کې یو قسم له نیکه کېږي، هغه سره فوجي دسته ده راغلی دی، ده ته یې مینت جاري کړی، ورته یې ویلي دي څه کوې، دا خلک دوکهباز دي، امت کې اختلاف انتشار پیدا کوي، دې خلکو دا ستا پلار ورور سره کړي. دغه وخت کې حسین رضی الله عنه پوه شو. نو هغه ورته وی درې خبرې دي، یا مې واپس
مکی مدینه ته ولېږئ یا مې شام سرحداتو ته ولېږئ هلته جهاد د کافرو سره شروع دی چې جهاد وکړم او یا مې یزید له ورسوئ دا الفاظ دي دا درې واړه شرطونه دا د سنیانو کتابونو کې هم دي او د شیعګانو آی کې درېیمه خبره دا چې د یزید له مې ورسوئ ازع یدی فی ید یزید د یزید په لاس کې به لاس ایږدم او د خلافت بیت پې کوم خلافت ته تیار شو بیت ته تیار شو کله چې د کوفې د خلکو وکتل وفد ورسره د مکې نه را روان دی وفد ورپسې تللی و دوی را روان کړي و ځان سره کوفې ته یې بوتل مقصد یې دا و چې اختلاف انتشار امت کې پیدا شي هغه وفد دغلته موجود دی وس دلته د ابن سعد او د حسین رضی الله عنه مذاکرات وشو هغې وفد ته پته ولګېده کیسه روانه شو کاته روانه شو نو هغې مازدیګر ټایم چونکې شپه راله سحر به ځو یزید خواله به ځو چې حسین رضی الله عنه بیت وکړي د خلافت دغه موقع باندې هغه وفد وی چې دا خو زمونږ ډېره لویه منصوبه و ناکامه شو دویم دا ده چې که دا حسین رضی الله عنه یزید له ورشي زمون خطوط به ورته ښیي چې دا خطونه پلانکي ملک را لیږلي او زمون دا سازش به راز به فاش بس د مازدیګر تیاره ټایم کې حسین رضی الله عنه په خپله خیمه کې په جانماز شهید کړ کوفې والا ورلل او خیمې ته اور ولګاو دې دپاره چې خطوط اوس وځي ګوام ختم شي او مدعیم ختم شي او دغه ټایم چې کم خلک د دې حسین رضی الله عنه خاندان ځوانان یا زنانه مخې ته راتلل نو یو بل لګېدل هم دی زخمی شوی دا شور شغرب باندې د ابن سعد هغه فوج دسته لرې پرته وه ایم را رسېدلی ایم دغه وخت کې چې کم کسان په موقع ګیر کړي دي سرونه یې تیواري دقه ټوله واقع کربلا ده مشهوره دا د څو ورځې جنگ شوی دی حسین روته دی اوبه بندي شوي دي ښځو تورې راغشتي دي میدان ته راغلي دي او دروغ رشتیا لمبا چوڑا کیسا دی وجہ نا یو شاعر ویم کنا ذرا سی بات تھی اندیش عجم نے جسے بڑا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے د منټونو خبره وا او هغې نه د څو ورځو جنگ جوړ اما مخکې حوالي وې چې دا دوی ډېر مهارت سره یو لویه قیسه جوړه کړه هغه خپل کړی د بل په سر ورواچ او ترننه پورې امت کې یو لوی مسله د دې شي نه جوړه ده بهرحال دا دغه واقع کربلا حقیقت جلالا فأزيد أسراب الغيوم